लेकिन बल इंसान तक ओवर की वला अक्सरियत का खलक शता माशरा अक्सरियत मुआशरा दी बीमारी का डकदा चिबाजी दासी दीर के साथ दी और बाहर जामा किश्ता चाली बद अल्लाह इबादत हम देर कई सदक़े हम देर कई इबादत हम देर कई लेकिन या बदी गावंडी को और की वलाड़ी या बदी रोड को और की वलाड़ी या बदी करीवान को और की वलाड़ी खामत को तकलीफ के बर मुसलमान रब करीम सफर में एक काबा जोड़ो काबे दाल का मतलब है मुसलमान से जोड़ कर इदा काबा दा और कहते काबा और आने लगा तो काबा पर मुसलमान से नहीं खपक को दाल से नहीं तकलीफ पर सदा से का काबा जो और काबा चौला नहीं बड़ा बुरा नस नबी अलैहिस्सलाम को सलाम मुबारक फरमाई द डोर ऑफ द पे व औरत द क़यामत नमाज सवाल की नमुज सवाल बाकी की तो लोग में बस सवाल की और अरे सवाल की का नमुज की ला क़यामत और मास्टर बजी तरह से दो दा हिसाब किताब के दना फरमे खबर था हम मट खबर राव शुल मदीना देखना दा कबर बयान दा कबर दा अवलने मंजिल इंसान चिकन दुनिया में पांच पे शिचर थी दा कबर ते उठी कर दा कबर ते दा अवलने मंजिल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक फरमाई दा हदीस तो हम जब कबर से हुआ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक फरमाई कल जी इंसान वफात शी او دا کوم ژوند انسانان دي د نور سادي یا نور څوک دي او دا کله دا یو سی قبر کې دفن کی او دا مردا کاغه نارینه ده که زنانه ده معشوق ده هر څوک چې ده اوس یو داسې معشوقي چې هغه نابالغ وي هغه د کوی یا نابالغ وي په هغه باندې سرشته ده چې کوم بلوغ ته رسیدلی او دا پیژني چې یاره صداکار کوم دا ګناه ده صداکار کوم دا ثواب ده صداکار کوم په دې باندې باندې الله رضا کیږي صداکار کوم دې کې ګناه ده باندې الله نه رضا کیږي دا پیژني خوبت پیژني او دا انسان دا وفات شو کله مرده قبر کې دا کیږي او دا کومه ورثات چې دا نه راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دا کله د پن کې د باندې خبر ورواړه او دا راځي انسانان کله راشي دا بلا حساب کتاب پرشتي سو بعد راشي چې کله دا سوال کوي او دا انسان نیک عمل یې نیک عمل په دنیا کې د الله د وحدانیت مطابق ژوندۍ تیر کړي د حضور علیه السلام مبارک د تعلیمات مدد ژوندۍ تیر کړي د رب کائنات د کلام مدد ژوندۍ تیر کړي وای دا انسان چې او دا نیک عمل پرشتي طرح ته کوس کوي مطلب وکا دا جواب ورته چې رب الله دې کړ بیا وته د دین باندې ته پوښتنه کی اسلام د محبوب علیه السلام علماء سړي فرمایي سو کوئی چې حضور علیه السلام مبارک تصویر نه بعد خلک دا خبره کوي چې یاره حضور علیه السلام تصویر پر پرشتي تصویر په شکل کې غدا سي وکړي چې دا پیژنې دا سوچ دی لیکن دا خبره نه ده بلکې حضور علیه السلام چې قبر روزه مبارک ده او رب کائنات د روزي مبارکي او د دې قبر درمیان د څومره فاصله چې دا ختمه کې داري بنده ته نږدې ده داري بنده ته د دې قبر ته داسې نږدې کی او دا ورته خی چې دا څوک دا پیژني یو انسان پیژني دا هغه د شریعت د حدیث مطابق لاندې ژوندۍ تیر کړي نو ته چې دا محبوب علیه السلام دا زموږ نبی دی کنه بس کله وای دا انسان درې وړو سوالاتو کې کامیاب شي نو حضور علیه السلام مبارک فرمایي چې کله دا انسان درې وړو سوالاتو کې کامیاب شي وای الله فرشتو ته امر وکړي چې راشي دي انسان نه د جنت نه لباس راوړي جنتی لباس راوړي جنتی بستر راوړي د قبر کو وړو کله چې هغه فرشتي لاړ شي جنت ته ولې لباس راوړي جنت نه لباس راوړي جنتی لباس ته په بستر په قبر کې ورکی او بیا رب کائنات فرشتو ته امر وکړي چې دلا دغه قبر چې جنت طرف ته یو دروازه پرې چې جنت څومره خوشبويا شي هغه د قبر باندې راځي دا دې سعادت او خبر الله دې نصیب ځکه دنیا کې چې موږ تاسو عبادتونه باندې درلې او جنت ته بارے کوو بل څه دا غرض نشته کنه ارے دنیا کې موږ تاسو زندگی تیر او بل غرض نشته غرض صرف دا چې الله او الله حبيب رضا شي جنت ته میرا شي دا به نو چې کله نیک عمل انساني والله به کوم چې دا د قبر نه یو دروازه یو ټینګې دي جنت طرف ته فری جنت چې سمرا خوشبودادي او جنت چې سمرا خیا وړاندې چې دا د قبر باندې راځي او چې کله انسان دې نیک عمل دې بدلای الله دې چې کله دا انسان بد عمل حضور علیہ السلام فرمایي چې رب کائنات فرشتو ته حکم وکړي چې لاړ شي د دوزخ نه دله دوزخي لباس راوړي دوزخي لباس څه شي څه کپڑے ودنور وسینا
بلکې د دوزخ نه به اور راوړي ته په دې قبر کې اور بل کړي او دا انسان به په دې قبر کې په دې اور کې اوري راوړي په دې اور کې به د زندګي دا زندګي به په دې قبر کې د بشر اور کې تیریږي وای بیا به ته فرمایي چې جهنم سے ته یو کړي دې جهنم تاسو ته تاوده ته کولی چې د په قبر باندې دا سورا جهان ته مو بنا بیا سوچ کو افسوس ته بیا افسوس نشو کولای افسوس موږ له دغه پکار دی زندګۍ کې سوچ پکار دی غرض او مقصد چې شي راغی به تندل پکار نو چې کله دغه د جهنم د سړې او کلټې پری هغه ول چې څومره اگر په تفصیل یا خبر کې ته مور بچي بیا به وجدها راشي یو وجدها دا او هغه رب کائنات د باندې مسلط او چې کله د باندې مسلط کی هغه وجدها وکوي ما طرف کائنات حکم کړي او څه حکم یې راته کړي حکم څه شي دی او چې ما ته الله جل جلاله حکم کړی دی چې کوم انسان د سار مصدا کړی دی د سار نه والا تر ماسپخیل پورې د انسان ته سزا ورکوه او څه سزا به ورته ورکوي الله دې موږ ساتي څه سزا کله چې انسان ته یوه ګوړه راواشي دا انسان به یو لویش په دې ځمکه کې دننه لاړ شي د کم دا پختې چې دا به یو بل کې داسې دننه ورشي د انسان د اړوکې به ذره شي دا بیا د اړوکې سره یو ځای کې دویم ګزار لپاره بل ګزار لپاره بیا به د اړوکې داسې کوي یو لویش بیا به ښکته لاړ شي دغه شان دا سزا به ورته میلاوي د ماسپښین دې لپاره څومره لوی سخته ګناه څومره سخت سزا دی چې د سهار لمونځ نه واله تر د ماسپښین لمونځه پورې تا ته سزا میلاویږي او ستا د وجود نه وروړو وایي بیا ورته الله امر کړی دی چې کوم انسان د ماسپښین لمونځ قضا کړی تر مازدیګره پورې ورته سزا ورکوه او کوم انسان چې د مازدیګر لمونځ قضا کړی تر ماښامه پورې ورته سزا ورکوه او کوم انسان چې د ماښام لمونځ قضا کړی تر ماسخوتنه پورې ورته سزا ورکوه او کوم انسان چې د ماسخوتن لمونځ قضا کړی تر سهاره پورې ورته سزا ورکوه دا سزا ورته څومره لویه سخته سزا ده او دغه اجتها دا داسې یو عامه جهه نه ده د ده نګوره چې دي نګوره دا به د اوسپنې دلته چې دا یو ګس اوسپنه باندې سړی ولګي څومره درد کوي د ده به نګونه د اوسپنې او دا چې انسان ته ګزار ورکوي